د خیبر پختونخوا حکومت په هدایت او په کوز دیر کې انتظامیه لخوا غرونو خړونو نه ګټو او شینګل وستو پابندۍ لګولو په وجه کرش ماشينانو بندیدو په نتیجه کې پسونو خلک بیروزګار شوي دي چې په کې د دینځ کې تاړې سیمه هم شامل ده د دغه ځای مزدورانو خپل ډایني او ټریکټر ودرولي دي سره کېدونکو ظلم په ضد چغې وستې په احتجاج وو د دې ویناوه خاص کوم د افسرانو نه چې دا بل راغل دی او دسې چاپه ناڅاپي لګولې ده په دې غریبو خلکو باندې په درنګونو کې د خلکو په لاسو باندې لس پولۍ ولاړې دي شپږ سیره پلک وي او په هغې د پاسه 400 روپۍ ورځ ګټي او په هغې د پاسه حکومت راځي او داسې چاپه لګوي لکه د روس نه چې جاز راشي په پاکستان باندې حمله وکړي دا وروره دا انصاف دی دا خلک خو تباه شو د وړو تر وړه چې کوم دی په 1400 روپۍ لګېدل لا زما 40 کسه کورمه د آخر زه یو کس یم زما به رواج صحیح آخر دې ته دا خلک مجبوره کوي د افسران موږ تحصیل ته غوښتلي یو کارډونه رانه وړي دي او 50,000 روپۍ پرچې غوښته په هغې د پاسه زموږ مشر ورته خواست کړ دی 15,000 روپۍ کپرۍ زموږ نه اخیستې ده موږ ته یې 100 روپۍ نه پرېښودې چې موږ په ګاډي کې راغلی په 2:30 بجې موږ را رخصت کړي یو او موږ د لوږې نه دغه شانتې دا ورځ ایستلې ده د دې نه بعد زموږ دې افسرانو ته دا خواست دی چې که دا مزدوري ازاده نه کړه موږ به د دې نه بعد وځو دغه تحصیل ته په دې تحصیل په دې ور کې به ناست یو د دې افسرانو چې څه خوښه یې بیا به هغه موږ به هغه کوو بیا د دې نه بعد که څه جوړ شو نو د حکومت ذمهواري ده په خپل سر باندې دا غریب خلک خو دیو تباه کړو خپلې مزدورۍ ته یې نه پرېږدي روس ته یې لېږي جاپان ته یې لېږي دې خلکو له د څه روزګار ورکړي دا افسران دې راشي د دې خلکو مخې ته دې کښېني د دې خلکو خواست دې واوري